موزم نه داسې په دنیا سریا مخل موزم د ټولو الزامونو بعد ما مخل موزم د ټولو الزامونو بعد ما مخل موزم یو یل حضرت عمر چې التقا مخل موزم د ټولو الزامونو بعد ما مخل موزم یا چې واړه مسلمین کړم در لسم په جړا سره ویلی ابو جهل ته دې بشي خبره كان الوینعام مخل موزم پدی باندې بدان الوینا مخل موزم د ټولو الزامونو بعد ما مخل موزم د ټولو الزامونو بعد ما مخل موزم یو یل حضرت عمر چې التقا مخل موزم د ټولو الزامونو بعد ما مخل موزم د ټولو الزامونو بعد ما مخل موزم اوه د جبرائیل غوند نامدارا پلو یا لار می د جانان کړي خدمتو نا مرحبا د جبرائیل غوند نامدارا پلو یا لار می د جانان کړي خدمتو نا مرحبا راغ جبريل رسول الله تا داس گویا شو مصطفی تا اللہ سلام لے گلتا تا اللہ سلام لے گلتا تا وائی اللہ چرا لروڑ دیدنو نا مرحبا د جبرائیل غند نامدارا پلو یلار می د جانان کړي خدمتو نا مرحبا وای حکم در بیک منظور یزی اسمانونو تا حضور وای شوی خوشبو یعنی پهر لورا شوی خوشبو یعنی پهر لورا دهلا سهلا فرشتی کړي آوازو نا مرحبا وای امی هانی کر جانانو فضل بشوید سبحانو یا غستی اللہ ترلا مکانو غستی اللہ ترلا مکانو روڑ جبریل درب دلوری سلامو نا مرحبا یا داسی بل سوک ندی راغلی پورتا چه عرش ندی خطالی ټول نوادر یدی لیدلی ټول نوادر یدی لیدلی څومره ښایسته په یوه شپه دي منزلو نا مرحبا خدایه موږ بوځه مدینې ته د پاک رسول ښکلې روضې ته وای چې مخامخ شم شنې جنګلې ته وای چې مخامخ شم شنې جنګلې ته او زه توبه ګر به یار ته وایم مناتو نا مرحبا د جبرائیل غوندې نامداره پلو یا لار می د جانان کړي خدمتو نا مرحبا د جبرائیل غوندې نامداره پلو یا لار می د جانان کړي خدمتو نا مرحبا
او ددړه پسر می دی لیکلی دوانو منا یوم کدا دواړه د جانان کلی دی یو مدینه ده د زړه په سر مې دی لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دی یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دی یو مدینه ده نبا مهر مدینہ شی نبا مکہ مکرمہ شی اسی زما د زړه پکور کې ما ترا یاد لمحه شي پزړه کې ګرځي زما تل غیادونه یوم کدا دواړه د جانان کلی دی یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دی یو مدینه ده یو کې خستا اب زمزم دی بلکې کجوري چم پچم دی لار کوسونه قربان شم خاورې زخم لمرهم دی هم پکشته دی دا کجروش نه باغونه یوم کدا دواړه د جانان کلی دی یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دی یو مدینه ده تو بګار دواړو لاندې تلې خپکې ډېر دي ګرځېدلې واپس زړه کله کېدلو د مجبورۍ نه دې راغلې بیا د ورتلو کوي د رب نه ډېر سوالونه یوم کدا دواړه د جانان کلی دی یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دی یو مدینه ده درود شریف وایي اللهم جزاکم الله احسن الجزاء د قاری صاحب د نعتخوانۍ نه بعد زه بلا تاخیر خپل ګران قدر محترم مهمان نوجوان عالم دین مقرر شغل بیان حضرت العلامہ مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب ته دعوت خطاب ورکوم چې هغوی راشي زموږ ستاسو وړاندې قال الله قال رسول بیان کی جناب مفتی سردار علی حقانی صاحب الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़न्किहू मा त्वाब लकुम मिनन निसा व अन अनस इब्न मालिकिल अंसारी खादिम रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तज़व्वजुल अब्द फ़क़द इस्तक़बल निस्फ़द्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। दुनिया ने दीन को बुला रखा है, गफलत की नींद में सुला रखा है। इस दौर में वो है खुश नसीब अकबर जिसने कुरान मजीद को खुला रखा है। अक़वाले नबी पुल है, कांटे हैं रसूमात। अक़वाले नबी पुल है, कांटे हैं रसूमात। हम पुलों को कांटों से जुदा करते रहेंगे। अल्लाह ने ज़ीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने इज़्ज़त पाई है महबूब खुदा के यारों से। अबू बकर, उमर, सम बसर, उस्मान वो अली, क़ल्ब जिगर हज़रत के है मंजूर नज़र। हो क्यों न मोहब्बत चारों से, होते हैं खपा क्यों पूछो तो ज़रा अग़यारों से। तारीफ़ सहाबा साबित है क़ुरआन के 30 पारों से। दानचे द जानान गाड़ में पगुल खैस्तकीगी। दानचे द जानान गाड़ में पगुल खैस्तकीगी। गुलुन में जानान ता पकतुल खैस्तकीगी। गुलुन में जानान ता पकतुल खैस्तकीगी। औ बिलालु हबशी वो सैयदुना खलक बोली। बिलालु हबशी वो सैयदुना खलक बोली। हर तूर पदग खौरो लुगड़े दुलु खैस्तकीगी। हर तूर पदग खौरो लुगड़े दुलु खैस्तकीगी। औ दानच मदीना गनी अवल न मदीनावा। दानच मदीना गनी अवल न मदीनावा। यसरबना मदीनशवा स्ता पतलुल खैस्तकीगी। यसरबना मदीनशवा स्ता पतलुल खैस्तकीगी। औ जमा दरुद सलाम पजान मंजूर का पैगम्बरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमा दरुद सलाम पजान मंजूर का पैगम्बरा। अमल द दुरूदुनो पलुस्तुल खैस्तकीगी। अमल द दुरूदुनो पलुस्तुल खैस्तकीगी। पन्यत द इबादत दरुद शरीफ टूल वाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल इहतराम उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, बिलखुसूस नमूने असलाब, जान नशीन अकाबिर उलमाए देवबंद, तर्जुमान अहले सुन्नत, ज़ी क़दर ज़ी वक़ार जनाब मौलाना फैज़ानुल्लाह हक़ानी साहिब दामत बरकातहुल आली, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत, नौजवान आलिम दीन, वकील अहनाफ, मुजाहिद ख़त्म नबूवत जनाब मुफ्ती सैयद मोहम्मद हक़ानी साहिब दामत बरकातहुल आली, लायक़ सद एहतराम जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान साहिब, जनाब कारी नसीमुल हक़ साहिब, मेज़बान मुकर्रम ख़तीब मस्जिद हाज़ा, नौजवान आलिम दीन, ख़तीब इस्लाम, शहसवार ख़िताबत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब मौलाना मुफ्ती मक़फूरुल्लाह साहिब दामत बरकातहुल आली,
دیگر علماء کرام طلباء عزام غیور عزتمند مسلمانانو مونږ تاسو چې د مسجد کې راجم شوي یو د محترم د قاری ضیاء الحق صاحب د واده د خوشحالۍ مناسبت سره راجم شوي یو رب کریم دې د خوشحالي د نورو ډیرو خوشحالو سبب او ذریعه وګرځي چند گزارشات موقع مناسبت سره ستاسو مخې ته کېښودل غواړم ماه ربیع اول دی دا هغه میاشت ده په کومه میاشت کې چې خاتم الانبیاء امام الانبیاء د دواړو جانو سردار د الله حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف آوری کړي وه ظلمت ختم شو جهالت ختم شو ظلم ختم شو جهالت ختم شو بیدینی ختم شوا بے ختم شوا بدماشی ختم شوا دہشتگردی ختم شوا خاتم الانبیاء چې دنیا ته تشریف راوړم بیا نظام ته وګورو بلکې رب کائنات خاتم الانبیاء محمد ربی صلی الله علیه وسلم بارک فرمایل چې محبوب تما د تمام انسانیت نه د تمام عالمین د پاره رحمتي عالمین کې تمام کائنات اسمان د پاره زمکه د پاره د تمام کائنات د پاره رحمت دی الله رب العزت زما پیغمبر محمد ربی صلی الله علیه وسلم د تمام کائنات د پاره رحمت وګرځاو یو موقع یو مجلس باندې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم جبرائیل تو فرمایل چې جبرائیل ز الله تعالی د ټول کائنات د پاره رحمت جوړ کړم زما د دې رحمت نه جبرائیل تا ته سمېلو دی زه چې د تمام کائنات د پاره تمام عالم د پاره رحمت ام جبرائیل تا ته پدې کې سمېلو دی د دې رحمت نه جبرائیل ورته کله چې رب کائنات ز پیدا کړم ز راغلم نو زه پدې کشمکش کیم چې جنت ته بزم که جهنم ته بزم الله برانه راضي که ناراض وي د الله پسندیده ایم که ناپسندیده ایم وختونه ساعت لمحات راتلل لیکن اس پتن لګي انسان سره ګارنټي نه چې په کوم حالت کې زه ووړم راووړم په کوم حالت کې زه د الله تابعدار شم فرمان بردار شم دا خبره بالکل زه پدې شش او پنج کیم زه پدې پریشانې کیم چې ما به زما بس کېږي الله تعالی دنیا ته آدم علیه السلام راولېږم زه آدم علیه السلام ته ما وحی اوړي راوړي ملاقات راتلم شیس علیہ السلام لراتلم لیکن په ځان میں اعتماد نو مختلف ادوار رال پیغمبران راغل وحی می راوړي آخر کې الله تعالی تاسو عظیم سراپا عظیم نور دنیا ته تاسو الله تعالی د خپل کلام د نزول د قرآن د رالیږلو فیصله وکړه خلک را پاسید بغض شروع شو د دې قرآن والا خلاف کینه شروع شوه دشمنی شروع شوه کافران راجمع شول دی وی دته دا وحی څوک راوړي تعریف دا شو وی جبرائیل ورته وحی راوړي خلکو زه دشمن وګڼلم قرآن د هغې وضاحت کړی دی چې جبرائیل ته غلط خبرې شروع شوې لعن طعن شروع شو لیکن زه بیا هم په دې کشمکش کیم چې زما به سم کیفیتي لیکن د هغه خلکو چې په ما باندې اعتراض وکړي چې دا وحی دی راوړي رب کائنات په دې قرآن عظیم الشان کې زما دپاره یو لفظ ذکر کړ یو جمله ذکر کړه یو کلمه ذکر کړه نزل به روح الامین نزل به روح الامین چې په آخري پیغمبر باندې کومه فرشته وحی راوړي نزل به روح الامین دا روح الامین دی ما ته لقب ملوش امین ما ته لقب ملوش امین امین دا امین زما دپاره اعزاز خو ما سوچ کو چې ما ته الله قرآن کې امین وي خلکو زما باره کې ګډې وډې خبرې کولی جبرائیل وي زما باره کې خلکو الټه پلټه خبرې کولی خو لیکن قرآن تر قیامته پورې دی حق او سچ لا ریب لا شک بے شک او سچ کتاب دی ما در قیامته پورې چې خلک د قرآن تلاوت کوي درس او تدریس کوي او د قرآن تفسیر کوي نزل به روح الامین د جبرائیل دپاره ما دپاره الله پرمیشه دا امین دی امانتدار دی زما ستاسو په راتلو سره ما د امین لقب او انعام ملو شو زما غیره ختم شوه زما غ صدمه ختم شوه زما غ پریشانی ختم شوه او چاته چې الله تعالی امین وي هغه امانتداري هغه خیانت نشي کولی ستاسو راتلل ما دپاره داسې رحمت شو رب کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء د تمام کائنات دپاره رحمت راولېږه زمانه جاهلیت کې وګوره خلکو به خپلې لوریانې ژوندې ښخولې زما نبي وفرمایل من ابتلیا بشیء من البنات کم کس الله په لوریانو کې مبتلا که دله الله تعالی لوریانې ورکړې او جی صاحب په هغه دور کې به خلکو به یو بل ته کنزل کول یو بل ته به لعن طعن کو د مور او د خور د اندامونو
تذکرې به کولې د پوشیده حصو تذکرې به کولې د هغې پیغور به ورکو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راغی د خور عظمت یې وښوده د مور عظمت یې وښوده د لور عظمت یې وښوده زما پیغمبر لور دپاره رحمت دی زما پیغمبر مور دپاره رحمت دی زما پیغمبر تمام خواتین اسلام دپاره رحمت دی وګوره د لور تربیت زنده درګور چې به لوریانې ژوندې ښخېدلي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تشریف راوړو دنیا ته چې رحمت راغی د هغې نه بعد بیا لوریانې ژوندې ښخول ختم شول خلق وی اسلام سکڑی خزی نن را پاسیدلی خزی وی میری جسم میری مرضی خزی لگیا دی زان دا پارا حقوق واڑی آسما جانگیر داغی و مشرا بی حیا خزر آوتی پاکستان کی ترجمانی کی آغا خزر توجہ وی مون حقوق واړو بی حیا ته حقوق نه وي مردارې پلیتې ته حقوق نه وي حق خو اسلام ورک زما پیغمبر زنانو ته دا حق ورک که چرته زما پیغمبر نه وي راغلی نن به لوریانې ژوندې ښخېدي نن به دا مطالبات نه زما پیغمبر د لور عظمت ذکر که د هغې نه بعد چا لور ژوندې ښخه نه کړه دا د لور دپاره رحمت دی د مور څه حیثیت نه د مور څه مقام نو زما پیغمبر وفهم د مور د قدمونو لاندې جنت دی د هغې د وجې نه د مور عزت شروع شو د مور احترام شروع شو د مور ادب شروع شو د مور قدر عزت شروع شو زما پیغمبر د تمام موریانو میندو دپاره الله تعالی رحمت وګرځو چا نه چې به د پلار سایه د سر نه اوچته شوه څوک به یتیم شو یتیم سره بدسلوکي عام وه یتیم ته به سپک کتلې کېدل د یتیم احترام به نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله دنیا ته راولېږه د یتیم دپاره داسې خیرخوا جوړ شو د اختر مونځ له رسول الله صلی الله علیه وسلم روان دی د اختر مونځ ته روان دی علما ذکر کوي کمې جامې کمې کپړې چې اچولي د 1500 دینارو لباس کپړې زیب تن دي اوس په علماو په هغې دینارو تحقیق وکړه اوس دي چې پیسې جوړېږي پاکستاني 1 کروڑ د 20 لاک روپو کپړې جامې زما پیغمبر په جسم مبارک باندې اچولې وي دومره قیمتي لباس یو د اختر مونځ روان دی ماشومانو ښایسته ښکلې جامې اچولي کیل کود کې لوبه کې مشغول دي یو ماشوم یو طرف ته بے حال بدحال پراگند بال تشتر خالی لاس دی پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جاڑی جاڑی زمان ابھی تشریف راوړو دې بچی ته وایي بچیه د اختر ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده ټول ماشومان لوبې کوي ټول ماشومان کیل کوي ته لوبې نه کوې ته د خوشحالۍ اظهار نه کوې ستا دا کپړې ولې خیرې نه دي ستا دا کپړې ولې شلېدلې دي دې ماشوم عرض وکړه حضور زه یتیم یم زما په سر د شفقت لاس کې ښودو والا څوک نشته زما د اختر حوایج ضروریات پوره کولو والا څوک نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یتیم د لاس نه ونیسه را روانې که ابو هریره ورسره دی اتفاقا خاتون جنت نور نظر فاطمه الزهرا په دروازه کې ولاړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاطمه یتیم دی کور ته دننه که هغه یتیم ته غسل ورکه فاطمه که د حسن یا د حسین د اختر جامې د چا په کور کې نن به حسن حسین د اختر جامې نه اچي نن به د اختر په ورځ د اختر جامې یتیم به لباس او کپړې اچي ته به د خپل د نوسي پوښتونه ته به د خپل د نوسي د اختر جامې یو یتیم له ورکې تا یتیم ځان سره په خوشحالۍ کې شریک کا دلہا بن کر شہزادہ بن کر چې تیار شه زما نبی صلی الله علیه وسلم پر بچی تیر کال چې ستا پلار ژوندی نو ته خپل پلار د ګوتې نه نیسلی وي د اختر مونځ له یې بوتلی وي که په اوږه باندې سور کړي وي د عرض وکړو حضور تیر کال چې زما پلار ژوندی زه خپل پلار په اوږه باندې سور کړي د اختر مونځ له بوتلی په اوږه کې دا مشران سپینګیري نه دی چې نوسې کېنئ په اوږه باندې یو خپه وله مخې ته راولي یو خپه وله شاته راولي داسې هغه یتیم کېنو او روان شه هغه نور ماشومانو چې گیم کو کیل کو لوبې کولې چې وی کتل چې دا لکو اب اس پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بے حال بدحال پراگند بالو اب شہزادہ بن کر دا رسول اللہ مبارک پا اگو مبارک بانی سور را روان دی وی دا ہر معشوم پزلک دا حسرت او تمنا اوچت شوا چی کاش چی زمونگم پلاران مڑوی منگم یتیمان وی منگم دا محمد عربی پا مبارک اگو بانی سوار را روان وی زما پیغمبر دا یتیم دا پر رحمت دی دا امریکہ دا برطانیہ دا اقوام متحدہ چی دا انسانیت دا حقوق علم بردار دا سمر بمبار یو که دیتوی تا دولک معشومان دا یتیمان کرن دی امریکی
د حقوقو خبرې کوي، انسانیت له حقوق ورکوي. تا څومره ماشومان د پلار سایه د سر نه ورکه کړه. زما پیغمبر د یتیم په سر لاس کې ښوده. زما پیغمبر د یتیم دپاره رحمت الله وګرځو. یتیم دپاره رحمت دی، د ټول کائنات دپاره رحمت للعالمین. هغه پیغمبر الله په دې مبارکه میاشت کې راولېږه او بهترین هغه باطني اعمال رال خلکو ته یې وښودل. پیغمبر د اخلاق راوړل. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. ښه اخلاق څه دي؟ خلکو ته دا وفرمایل، رب قرآن کې وفرمایل سورت حجرات، په یو بل بدګماني مه کوئ. ان بعد ظن اسما، بعضې ګمانونه وایه ګناهي، بعضې ګمانونه ګناهي. پته نشته چې دغه ګناه مونږ کې شته او که نشته راشه وویرئ. مونږ دا په بدن کپړې اچولي، ټولو اچولي. د دې لباس کپړو نه علاوه د دې کپړو نه دننه څه دي زمونږ په بدن؟ راکې لږ راته جواب راکې. بنین دی، او د بنین نه دننه څه دي؟ سرمن ده. څه شی دی؟ سرمن ده. چې دا سرمن ده نو اډوکې ښکاري که نه ښکاري؟ نه ښکاري. رګونه ښکاري، نور اندامونه ښکاري. یو پرده دا ده حاجي صاحب، یو لباس دا ده چې مونږ دا اچولې په ټیلر درزیم جوړ کړي. خو ته خبرې یو لباس مونږ تاسو له الله تعالی ستاري لباس را کړی، ستار دی. الله مونږ ته یو پرده یو جامه اغوستې ده. خبر هغه لباس څه دی؟ هغه داسې لباس دی چې زما ګناهونه ما ته پته ده، تا ته پته نشته. دا الله په مونږ پرده اچولې ده. دا پرده که الله زمونږ نه واخلي، ښځه خاوند به په یو پالنګ کې که یو کټ کې یو ځای کښېنني. دا پرده که الله زمونږ نه واخلي، دوه دوستان به یو ځای په لاره لاړ نه شي، دوه ملګري به یو بل ته نږدې نه شي. الله په مونږ پرده اچولې ده. زمونږ د عیبونو صرف مونږ ته پته ده، بل چا ته پته لګېدی شي. مونږ چې ځان له زمونږ خلوت څنګه دی، زمونږ جلوت څنګه دی، دا پرده په مونږ الله تعالی واچو. دی خو ګورئ زمونږ چې کوم عیب کم کمی کوته او کمې کمزورۍ دي په هغې مونږ ته یقین دی. څه شی دی؟ په هغې مونږ ته څه شی دی؟ څه شی دی؟ هغه مونږ چې په خپله څه کمزوري کوو په هغې مونږ ته یقین دی. یقین چې مونږ ته یقین دی په خپلو کمزورو. او شریعت د بل باره کې څه وایي؟ ګمان مه کوه. بلکې چې ګناهونه کې بل سړی مبتلا دی، مونږ ته د هغه د زړه پته نشته، د هغه د کیفیاتو پته نشته، مونږ ته د بل باره کې یقین شته؟ یقین شته؟ یقین نشته. شریعت وایي ګمان پې مه کوه. څه پې مه کوه؟ څه پې مه کوه؟ څه پې مه کوه؟ دوه کسان دي مثال په طور، دوه کسان دي، دا ماشومان ناست دي. مثال په طور وایم، دا یو کس د بل باره کې چې ګناهګار دی یا څه جرم پکې دی، ګمان کولی شي د بل باره کې که یقین کولی شي؟ ګمان کولی شي. څه کولی شي؟ او د ځان باره کې نو څه عجیبه غونته کار نه دی چې په بل باندې ګمان دی او شریعت د ګمان نه منع کړې ده، او په خپل ځان دی یقین دی او تا ته پته ده چې ته په جرم او په ګناه کې مبتلا یې. نو په بل باندې ګمان غلط مه کوه. معاشره کې به امن او اطمینان او محبت به راشي. دا پیغام صرف زما نبي کائنات ته ورکړی دی. کائنات دپاره رحمت جوړ شو. اور بیا پیغمبر اسلام نکاح وکړه. نکاح سره باطني آداب دي. ستاسو توجه غواړم. یو ظاهري لباس کپړه ده، ما وردی اچولې، زه سپیم، زه ډي سپي یم، زه ډي آی جي یم، زه صدر مملکت یم، زه وزیر اعظم یم، خان یم، ملک یم، نواب یم. توجه! یو ظاهري لباس دی، یو زما او ستا باطن دی چې هغې ته کریر وایي، هغې ته کردار وایي. ما او تا سره به قبر ته اعمال ځي. اعمال به ځي، لباس نه ځي، وردي نه ځي، بیجونه نه ځي، ډګرۍ او ډپلوما ما او تا سره قبر ته نه ځي. قبر ته مونږ سره به اعمال ځي. څه به ځي؟ یو لوی شخصیت تیر شوی، د هغه نوم افلاطون دی. څه نوم دی؟ افلاطون. دا جړی بوټیو کې ماهر و، څنګه چې لقمان حکیم و. افلاطون علم نباتاتو دته د بوټو جړی بوټي ډېر بهترین حکیم و. د خپل مطب یو ځای کې یو لار ځنګل کې لګیا دی، څه بوټي را شو کول، خو د خوب غلبه پرې راله، خوب ته یې زړه شو، نه وده شو، نه داسې وده شو چې په دې خوب کې ښکته راورغړېد لارې ته. او دا خوب هم انشاءالله صرف موږ مولیانو له راځي، عوامو له نه ورځي. دا موږ په ناسته وده یو، په بیانونو کې وده یو، په پوړونو په پوزو وده یو، او خلک انجکشنې وایي د نشې ګولۍ چې یو بیا هم خوب نه ورځي.
بیا هم خوب نه ورځي. افلاطون داسې راوغړېد لارې ته راغی نو چې په لار خلک راځي نو ټریفک خو به جام کېږي. بادشاهي وخت ټاټ باټ کې قافله را روانه ده، سپایان کې مخکې روان دي، بادشاه په منځ کې روان دي. قافله رکاو شوه، دی اوده دی چې قافله رکاو شوه. د دې بادشاهانو طبیعت ډېر نازکي، د بادشاهانو طبیعت کې نزاکتي، نازک طبیعتو. دوی دا قافله ولې ودرېده؟ نه د دې منځ نه په اس سور راووته، راغې دې خوا راغې چې ویې کت سړی اوده پروت دی خو مخ یې داسې ښکته طرف ته دی. بادشاه اوس تاج اچولی، شاهي لباس دی او شاهي اس دی. دلې اواز ورکړ، افلاطون له لته ورکړه، ورته پاڅه. د لار په منځ کې ودی او دی ورته وایي چې ما نه پیژنې. افلاطون لا سترګې کولو کړې نه وې. ده ته وایي د کردار نه، زه دې خبرې نه راځم، ده ته وایي د کردار نه. دی ورته ما نه پیژنې، د لا سترګې کولو کړې نه دي. افلاطون ورته وایي چې دا لته دې راکړه داسې ښکاري چې خارې. لتې د چا کار دی؟ دا خو دی ورته وایي ته ما نه پیژنې. دی وایي دا ګزار چې دې راکړه داسې ښکاري لکه چې خارې. اوس د دې خپل منځ کې وزیر راغی. دا وزیران ډېرو خیالو خو د پخواني دور د اوسني اړو په سم نه دي. وزیر راغی چې وزیر وکړ چې د داسې مخ راپورته کړ. وزیر وپېژند چې افلاطون دی. افلاطون داسې په مملکت کې داسې و لکه د ملک هیرو چې هیرو، لکه زموږ د پاکستان هیرو ډاکټر عبدالقدیر خان دی. څوک و؟ ډاکټر عبدالقدیر ایټم بم یې جوړ کړی خو سنبال پروت دی. سنبال پروت دی، دا به پکارېږي بیا. توجه، د چې وکته ورته بادشاه سلامت دا خو هیرو دی زموږ د ملک. خو بادشاه کې خو خپله نشه وه، خپله غصه وه. دې ورته وایي ته ماته په کوم بنیاد باندې خر ووې؟ افلاطونو پخواني علماو سترګه د چا نه نه سوځېده، ځکه هغوی ایغ نیغ وو. نن ما تا ته قرآن او حدیث او دین او ایمان او اسلام دلته را رسېدلی دی. که چېرته هغه علما حق پرست نه وي چې نن ته ورته چې پخواني نه پوهېده، نن به موږ یا بوتانو ته په سجده پراته وي یا به چېرته په بل ځای کې پراته وو. خو دا دلیل د دې دی چې ترتیبوار یک بات دیگره دا قرآن او حدیث او شریعت او طریقت موږ ته را رسولي حق پرستو دی. چا دی؟ چا دی؟ وایي تا ماته په کوم بنیاد خر ووې؟ خو لکه تېر شه دې خبرې نه پرېږده، د بادشاه د اړه زور ډېرو. افلاطون ورته وایي چې ته څه شې؟ وایي زه بادشاه یم. ته ګورې نه تاج مې په سر دی، شاهي لباس دی، شاهي ګوړه ده، لشکر دی، سپایان دی، پوج دی، پولیس دی. ګورې نه؟ افلاطون ورته وایي چې ته کور ته لاړ شې خپل محل ته، نو ستا محل ته به تا سره دننه دا پوج به هم در سره محل ته ځي. بادشاه ورته وایي چې نه دا خو به خپل بارکونو ته لاړ شي. بارکونو ته به لاړ شي، استبلونو ته. ته چې په کم اس سورې، ته چې کومه کمره کې اوده کېږي دا اس به هم در سره کوټې ته ځي. دی ورته وایي چې نه اس خو به بار پاتې شي. ښه اس هم دنه بار پاتې شو، پوج هم دنه بار پاتې شو. وایي تا چې کوم تاج په سر کړی د بادشاهۍ او د بادشاهۍ کوم لباس دی اچولی، ته چې اوده کېږي دا به هم در سره وي. وایي نه تاج به هم لرې کوم، وایي دا لباس به هم کپړې به هم لرې کوم دا شاهي. افلاطون ورته وایي چې تاج دې هم لرې کړ او دا کپړې دې هم لرې کړې او دغه شانتې په بیټ کې په کټ کې سم لاس دی، خو چې ځان ته وګورې نو څه پاتې شوې؟ خر. خو خر پاتې شوې که نه؟ ته خو ما ته خارجي څیزونه ښې. پوج خارجي څیز دی، لباس خارجي څیز دی. ما ته خارجي څیزونو سره خپل تعارف مه کوه، خارجي څیزونو سره خپل پہچان مه کوه. ما ستا دا خارجي څیزونه دي خو عمل دې د خر په شانتې دی، ځکه چې لتې وې عمل خو دې د خر په شانتې دی. ته بادشاهي وکړې، بادشاه داسې بهترین علماو چې د حاکم وقت په سترګو کې به سترګې اچولې. ما او تا ته دین شریعت او طریقت را ورسېده. دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نکاح وکړه
یو نکاح یې وکړه صحابو ته به تاسو یو نکاح کولی شئ دویمه نکاح یې وکړه صحابو ته تاسو دوه کولی شئ درېیمه نکاح یې وکړه صحابو ته تاسو درې کولی شئ څلورمه نکاح یې وکړه صحابو ته ما څلور وکړي تاسو هم څلور کولی شئ پنځمه نکاح یې وکړه صحابو ته بس دا زما خصوصیت دی تاسو د څلور نه زیاتې همدغه څلور پورې ډېرې دي دې نه زیاتې مه کوئ الله هم څلور واړه نصیب کا هسې ګپ دی څلور نه زیاتې اوس پته ولګئ دا څه خلک د صحابو د عظمت نه دي خبر دین موږ ته را رسولي صحابو دی چا دی او دین هغه دی کم چې صحابو کړي وو راجي صاحب کم عمل چې رسول الله مبارک کړي دی موږ هغې ته هم دین نه وایو په مسله ځان پوه کا زما نبي کړي دي ودونه 11 څومره اوس 11 خو پرېږده که یو سړي د څلور نکاحونو نه بعد پنځمه نکاح وکړه نو په خبرې حکم یې څه شو شامټونګان لګړز ورکړو په حدیث عمل کوو بیا به څه کوې وکړه پیغمبر 11 ودونه کړي وي نو چې ته اتباع کوې په حدیثو عمل کوې نو پنځم هم وکړه شپږم هم وکړه 11 هم وکړه چې پنځم دې وکړه نو دا پنځم هم ونه شو دې نورو کې هم خطره ده دې نورو کې هم خطره ده توجه کله کله ریمو کېږي وایرس پې ولګېده دین هغه دی چې موږ ته صحابه را رسولي چا را رسولي دې وجې نه صحابو زندګي وګورو موږ زما او ستا د ایمان دپاره نمونه صحابه ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که د صحابو په شانتې ایمان هم راوړه هدایت ته به ورسېږې نو واده به هلته وګورې ابو بکر زندگی وګوره د عمر زندگی وګوره د عثمان او د حیدر زندگی وګوره صحابه څنګه ودونه کړي معاملات اخلاقیات معاشرات د صحابه څنګه هغه د هغې تابعداري وکړه دا شریعت دی او یو خبره بله ذکر کوم د میاشتې حوالې سره دا بحثونه مه کوو چې دا شته په ربیع الاول کې او دا نشته دې ته د سر اړو ضرورت نشته توجه موږ د خپل پیغمبر غلامان یو څه یو د چا پکې شک شته دا د قیامت پر ورځ به هم دا لیډران پکارېږي که پیغمبر به هم پکارېږي دا لیډران به شفاعت کوي که پیغمبر به کوي واو راجي صاحب جنید بغدادي بازار ته لاړ غلام یې واغسته پخوا به غلامان خرڅېده غلام یې خپل ځای ته راوست جنید بغدادي غلام ته وایي دا مکانات دي په دې مکاناتو کې د یو مکان انتخاب وکړه کم کې به اوسېږې جنید بغدادي ته غلام وی آقا زه غلام یم د غلام خپل چاهت نه د غلام خپل پسند نه د غلام خپل خوښه نه آقا کم ځای مې چې اوسې هلته به اوسېږم جنید بغدادي ورته وی لباس به څنګه خوښې ما غټ اختر کې دا خبره کړې وه په عیدګاه کې لباس به څنګه خوښې موږ ځان ته د پیغمبر غلامان وایو او چې ټیلر او درزي له لاړ شو نو هغه ته وایي چې 15 انچ پینسره له جوړه کا چې روم کولر ته جوړه او کې ای سی ته جوړه 15 انچ دومره غټې غټې پینسې څنګه لباس به خوښې غلام ورته آقا زه غلام یم د غلام په لباس کې خپله خوښه نه خپله مرضي نه خپل چاهت نه آقا څنګه لباس چې راکې هغه شان لباس به اچوم جنید بغدادي ورته خوراک به کم خوري موږ چې داسې پنجاب ته لاړ شو بحریه ټاون اسلام آباد ته پروګرامات هلته صحابو عظمت ناموس حوالې سره کله کله هوټل ته لاړ شو نو موږ له هوټل کې یو کاپي راکړي په هغې کې لیکلي خوراک سنګل خوراک خوري کو ډبل خوري زموږ خو په سنګل کار نه کېږي وسره قیمتونه هم لیکلي چې خوراک وکړو دا قیمت بیا داسې دی موږ پکې یو ته ټیک مارو که چې دام راوړه توجه څنګه خوراک بکې غلام تی آقا زه غلام یم د غلام خپل چاهت نه د غلام خپل پسند نه د غلام خپل خوښه نه څنګه خوراک چې راکې هغه شان خوراک بکوم جنید بغدادي غشي کاږه بېهوشي پې راغله چکر پې راغی را پرېوت بېهوشه شو هوش کې چې راغی غلام ته وی تا خو ما ته ابدیت وښوده تا خو ماله د تابعدارۍ درس راکو تا خو ماله د فرمانبردارۍ درس راکو
ته زما غلام یې ستا پسند نشته ستا چاحت نشته ستا خوښه نشته او موږ هم ځان ته د خاتم الانبیا محمد عربي صلی الله علیه وسلم غلامان وایو پښتونه ما او تا ځان ته د پیغمبر غلام وایو نو چې موږ د پیغمبر غلامان یو زموږ خپله خوښه چلیږي په دې ودونه کې مې خپله خوښه چلیږي خپله مرضي م چلیږي خپل میری طبیعت دا بعضې پکې لاوي زما طبیعت زما مزاج یو طرف ته سنت طریقه ده او بل طرف ته ستا مزاج دی ژوند به په مزاج تیرې که په سنتو باندې یو طرف ته زما د پیغمبر نورانی طریقه ده سنت مبارک طریقه ده او بل خوا ستا طبیعت میری طبیعت د سنت مقابله کې پښتونه ستا د طبیعت څه حیثیت دی زما د پیغمبر په طریقې په مقابله کې طبیعت ستا د قومي خانداني علاقایي دستورونو رواجونو حیثیت دی دا بعضې خلک پښتنو ته چې وی دا پلانکې کار ولې کوي دا خو شریعت کې اسلام کې نشته یاره جي دا زموږ د خاندان دستور دی سنبالې کېده دا زموږ د کلي دستور دی دا زموږ د قوم دستور دی دا زموږ د علاقې دستور دی افسوس تا زما د پیغمبر طریقې ته خپل دستورونه مثال په طور به یو وایم لاسونه وینځل زما د پیغمبر په تعلیماتو کې شته که نشته علما صلحا پیران بزرگان مجاهدین تبلیغیان دا ټول موږ ته دا خبره کوي روټۍ نه مخکې لاسونه وینځل نه اوچول او د روټۍ نه پس لاسونه وینځل اوچول دا په اسلام کې شته که نشته دا علما صلحا مجاهدین پیران تبلیغیان دا خبرې موږ ته کوي که نه کوي وایه کوي که نه کوي کوي که نه کوي دا لاس وینځل په اسلام کې د پخوانه زما پیغمبر فرمایلی خو پښتنو خفه کېږئ ما نه ما لاس وینځل او نه تاسو وینځل خو چې کله د امریکې د برطانیې ډاکټرانو دا خبره وکړه چې کرونا سے بچاؤ کے لیے ہاتھوں کو دھویا کرو اور 20 سیکنڈ دھویا کرو اور بار بار دھویا کرو هر سړي لاس وینځل له دومره زور ورکړي په ډاګي جدید او قدیم کې د صابونونو تباهي وکړه تا مخکې دومره چېرته لاس وینځلي هر ځای کې صابون پروت دی اوس زامنو دپاره بیل دی لوریانو دپاره بیل دی انګیندو دپاره بیل دی خواښې دپاره بیل دی اوس خر بابا دپاره بیل صابون پروت دی ولې څه چل دی هغه کرونا را نه شي نیوز والا یو سړی بره علاقې ته تللی و نو بیا پته نشته چاسې ګپ لطیفه جوړه کړې وه ورته ویل ستاسو کلي ته خو څه کرونا خو نه ده راغلی وایي کوم دي زمونږ خوړه راووت مونږ له خو چاړو کرونا راونړه هغه یې ویل که دا څه راشن دی که پیکچ دی زمون خو سترګې راووتې لارې ته ګورو چې کله به راځي وایي موږ له چام کرونا راونړه وایي زموږ داسې قسمت څنګه دی چې موږ ته میلو شي الله دې موږ ته وایي زر میلو کړي ما په اټک کې دا خبره وکړه اجي صاحب په دې وجه باندې لاس مه وینځه چې د کرونا بچ شم دا خبره غلطه ده ما وی سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دھویا کرو سنت سمجھ کر چې د سنتو په نیت لاسونه وینځل د سنتو اجر هم میلاو شو الله به د پاکستان د کرونا هم بچ کی الله به د جهنم د کرونا هم بچ کی سنتو په نیت لاس وینځه په دې نیت په لاس وینځو چې د کرونا بچ شو ټیک ده ټیک ده ډاکټران ته ځان پوه کې صرف ډاکټر نه ته مسلمان او اخیره ضروري خبره دا ده چې د پیغمبر د ګستاخۍ نه فرانس هم منې کو ډنمارک هم منې کو هالینډ هم منې کو خو خپل هم ځان منې کو پښتونه ته چې په واده کې ډمتوب کې ډمان اجراګان ګلوکاران پنکاران راولي وایا دا د پیغمبر سنت طریقو پورې مذاق اړول دي که نه دي دا وایي خندا ده که نه ده ته د پیغمبر په طریقې پورې خاندې زه حیران په دیم جمعې په ورځ به زه مظاهره کوم په نظامپور کې د فرانس خلاف پروګرام دی زما په کې هلته بیان دی زه به هم ځم سړک ته چوک ته د فرانس خلاف به خبرې کوم خو تاسو ته وایم که موږ په ودونو کې ګانه باجانه ډنګ ډونګ ډمان اجراګان راولو خیر دی موږ که د پیغمبر طریقو پورې خاندو خیر دی موږ که ګیرې پورې خاندو خیر دی موږ که پټکي پورې خاندو خیر دی موږ که پیغمبر پورې خاندو خیر دی خو چې په ډنمارک کې څوک زما پیغمبر پورې ونه خاندي په هالینڈ کې زما پیغمبر پورې څوک ونه خاندي اوہو بڑی زیادتی ہو گئی ظلم ہوا زیادتی ہوئی کیوں ہالینڈ والوں زیادتیوں کو فرانس والوں زیادتیوں کو سر کو چورا کو چوکو جلسوں جلوسوں میں نکلتے ہو کہ زیادتی ہو گئی دا خود قاری سے واده دی دلته چې واده رښتیا وایي خلک پکې ډمتوب کوي که نه کوي راکې جواب کوي که نه کوي کوي که نه کوي
کوي که نه کوي دا واده عبادت دی په عبادت کې ډمتوب پکار دی پکار دی منځ عبادت دی تلاوت عبادت دی ذکر حج عبادت دی صدقه عبادت دی جهاد فی سبیل الله عبادت دی دعوت عبادت دی ذکر عبادت دی درود شریف ویل عبادت دی د رمضان روزي نسل عبادت دی واده کول نکاح عبادت دی وای نکاح او چې نکاح عبادت دی نه ګانه بجانه پکې پکار دی ډیګونه ټیپونه غږول پکې پکار دی دا ولې خلک کوي دا خندا نشوه زما او ستا کوم ایمان دی من کم د پیغمبر عاشقان یو من څنګه تابعدار یو زه په دې نه پوهېږم چې په ډنمارک او په فرانس کې ګستاخي وشي نو بیا په تاسو چلو شي خو په خپل کور کې په کوڅه کې په محله کې چې د سنتو خلاف ژوند تېرو د پیغمبر د طریقې خلاف ژوند تېرو هغه خیر دی دا خو ښکاره مثال دی مثال واخلئ هندوستان کې هندو قبلې ته مخ کړی متیازې کولې د تبلیغ والو خبره تقاضې کوله ځه څه کول اوس یې قبلې ته مخ کړی او کار یې ورته ویلی دی مسلمان پرې راغی تک سور مسلمان ایغ نیغ مسلمان ده ته یې چوکت قبلې ته یې مخ کړی دی هسې په دې حالت کې تقاضه کې قبلې ته مخ کول پکار دی که نه دی پکار دی که نه دی پکار نه دی پکار ماشوم له خبرې ورځي او تاسو نه وایي پکار دی که نه دی پکار نه دی پکار غیرتي مسلمان راغی دته یې پاسه تا کې زمونږ د قبلې تعظیم احترام ادب نشته مونږ عبادت کې مخ کوو او تا قبلې ته مخ کړې تقاضه کې سمې برابر که سمې وډبو تو بګارې که چند دن بعد همغه مسلمان ناستې قبلې ته مخ کړې تقاضه کوي هغه هندو رامنډې کړې هندو چې رامنډې کړي هندو ورته لاسونه دلته کېښود هندو ورته وایي چې اخلا توجه هندو ته پرون چې ما قبلې ته مخ کړی سم دې برابر کړم او دې ډبولم نن دې په خپله قبلې ته مخ کړی بتیازې کې مسلمان ورته چپ ستا پکې سویمه ده زمونږ خپله قبله ده که مخ کوو او که شا کوو زمونږ خپل دین دی زمونږ خپل اسلام دی زمونږ خپل پیغمبر دی زمونږ خپل قرآن دی مونږ که اسلام پورې خاندو خیر دی مونږ که پیغمبر پورې خاندو خیر دی مونږ که پټکي پورې خاندو خیر دی مونږ که عالم پورې خاندو خیر دی مونږ نه که د پیغمبر بېادبي وشوه خیر دی خو چې په ډنمارک کې څوک ګستاخي ونه کړي په هالنډ کې څوک ګستاخي ونه کړي دا ملک چې بچ بچاو دی دا د علماو برکت دی دا د مدارسو برکت دی دا د خانقاهونو برکت دی دا د مراکزو برکت دی دې وجې نه رب تعلق مدرسو سره په سنت طریقه ودونه به کوو به انشاءالله دا نورې کیسې پرېږدو دا ښه د قاري صاحب دا کیسې پکې نه کوي او کیدای شي د ده مړه شوی و خو د دې قاري کېدو د وجې نه کوي کیدای شي د ده مړه کېده ولې دې زړه نه لري ټوپ نه وایسم زمونږ ځای کې واده د ناصر خټک کیدای شي اوري ناستې ګوري ناصر خټک واده ما ته مفتي صاحب چې زما وادي مولانا بجلیګر به راولي مولانا بجلیګر صاحب د نوخار نه خفه تلي مولانا عبدالحق صاحب له وټ غوښتی و خلکو هغه شانتې خبره سر ته ونه رسوله اگر چې مولانا عبدالحق صاحب کامیاب شو بیا بل ځله الله یې د علماو حفاظت وکړي آمین خفه تلي و نوخار نه ما وایي زه ټیک ده زه به څه چالو کړم دا په کومه شپه چې په جومات کې پروګرام کو بس پته نشته چې څوک بې غالب شو د پېښور نه ولا بنده بکسه راغله هغه بل قسم مخلوق راغی چې نه نارینه یو نه زنانه هم پېژنده زما د تر وجوره و هغې کې هغه اتره به مې د څاروو کار کو د دې مال غوا مېښې به ساتلې یو کمره په حجره کې د بوسو وه ما ته قاري عمران فون وکړه زه هغه وخت کنډرو کې یم وایي ته راشه ستا د تره حجره کې هغه بل قسم مخلوق راغلی چې نه یې څوک په سړو کې شماري او نه یې څوک په ښځو کې شماري ما هغه وخت کې اوس په ثوابه کې د انویسټیګیشن افسر د مشتاق دی که اشفاق دی اس پی ما دته پون وکړو او ځکه مې وکړو چې موږ به تقریر هم کوو وعظ نصیحت به هم کوو خو صرف په دې کار نه کېږي سم مضبوط پنځم مذهب بیا دی له پکار دی څلور مذهب چې نه مني پنځم مذهب باندې به د سړي زوی کېږي ما پولیس سره هم رابطه وکړه او دا مې ځکه وکړه چې په تقریر مړه ستړی شي په بیانونو ځکه چې ولکن تکفیه الاشاره والکمثل کوتکن ولا وړو دا بعضې سړي د لوړ نه بغیر اډو ټیک کېږي نه ما ته هغه چې مونږ خو په اټک خیرآباد کې غل رانیولي او تفتیش کوو او زه موبایل درلېږم
هغه وخت کې ولدار چې هغه واصل خان اوس وفات شوی الله دې د هغه مغفرت نصیب کړي اوس هغه حجره کې درس دروس شروع دي دا خو مولوي صاحب دلته د درسونو ته هم کیني او هغه حجرو کې نورې مزې ملي دا مزې خو موږ مولیان نه لیدي دا عوام هلته هم پروګرام کې کینی او دلته موږ ته هم پړومبي سب کې ولاړي هلته هم پړومبي سب کې دا بعضې پکې زه هر پنې مولا یم توجه اوس ما ورته د حجرې نه یو کس رابار کړه چې ستاسو مشر څوک دی دا دې دپاره کوم دې پسې تاسو نه یو مطالبه کوم چې دې کلي کې یو اصلاحي کمیټي جوړو ټیک ده جوړول پکار دي یو کس ترې راووته ما ورته ویم داسې وکړئ چې دا تاسو دا کم کار کوئ په دې الله خفه کېږي په ګانه بجانه د الله رسول خفه کېږي علما خفه کېږي پیران بزرګان اولیا مجاهدین مشران سپینګیري خفه کېږي که نه خفه کېږي وایي په ډمتوب خفه کېږي که نه خفه کېږي هغه سړی دې ته اګري کېده ما ته تاسو زموږ میلمانه پېښور نه راغلي چې ستا خبره مفتي صاحب منو ا دې ته تیارېده خو دې ګڼه کې موږ داسې راجمع شوي لکه هغه تبلیغ والا چې ګش کوي داسې ګروپ کې ولاړې که نه موږ داسې اوس یو کس بېدبي ما یو کس په خپه ګوټ ګوټ کېده او دې ګڼه کې رادن نه شو او ما ته و چې کېږي به پروګرام به کېږي ما خدایه سم څه نه وایي په ګوډو واوړېدو توجه دغه د چې موبایل راغی چې څنګه موبایل راوړسې نو واصل خان راکوز شو ما ته مفتي صاحب جوړاګان کوم ځای دي ویم د حجره کې دي خپله خو موږ له کولی نه شو خو زړه خو م کېده که نه ویم کوم وایي کوم ځای نه حجره کې دي پولیس رانه مخکې ولس ورپسې چې څنګه وردن نه شو که نه وقاري صاحب داسې دنګ دنګ څیزونه وو دې خلکو ورته څنګه کته اسه پکې تسبو والو ما دوی به ټیک پې استغفر الله وایي توجه خو چې هغه وخت زما دا ویښته ډېر غټ و څه هغه مو ویښته مخکې غټ و که نه ډېر وخت زه عمرې له چې لاړم بیا ما سر ټینټ که ویښته مې سر مې ګنجې که دا دوباره بیا ویښته را داسې سم ببر ببر ویښته نو چې مونږ دا ببرسري طالبان ولیدو نو جوړاګان د بوسو کوټې ته شو او هغه میک مې ترې واغېستم ما یې واده عبادت ته څنګه چې مونځ تلاوت ذکر حج عمره صدقه عبادت دی وایي واده عبادت دی تقریر بیان مې وکړه آخر کې مې دعا کوله او دعا کې مې آخر کې دا ووي هغې جوړاګانو بیا لوپټې پیدا کړې ما ولید د مولا زور دی ولید افغانستان کې متل مشهور دی وایي خدای د کمندان د تور او د مولا د زور نه استاد دې خلکو څه پورې د مولا زور لیدلې لا نه دي موږ ډېر د حکمت نه کار اخلو توجه اخر کې ما دعا کوله اجراګانو هم لاس اوچت کړم هغه بړواګانو هم لاس اوچت کړه هغه درز دروز والا ما وی ربا دا مرداري پلیتي ختمه کړي ما وی ربا موږ نه د دې هجړاګانو نه نجات راکړي هغه هجړاګان وي آمین ما وی ربا موږ د دې نه خلاص کړي هغوی به وي آمین ما وی ربا دا ملک د دې نه پاک کړي هغوی به وي آمین هغوی خو نور څه کولی نه شو پروګرام هم پې ختم کړ دی وایي چې موږ ورغلي نه یو چا راباندې ایښي نه دي د واده نه مخکې چې د چا واده یو هفته مخکې دوه هفتې میاشت مخکې وله په جرګه ورشئ ورته یې واده وکړئ خو ډمتوب مه کوئ اجره مه آبادوئ جومات کې به خو ښکلی پروګرام وشي قال الله قال رسول به بیان شي وعظ او نصیحت به وشي بیان به وشي نعتخواني به وشي پروګرام به د واده په موقع په مسجد کې کوو او که چې اجره کې کوو په اجره کې پروګرام جوړ کړو علما به تاسو یو نوم اورېدلی شهنشاه باچا او که شاه جهانو دا مو اورېدلي د اکبر علي کویدن وه او دې راوستې و سره د باجې د سره باجه وه مونږ 4 جماعتونو امامانو کمیټي جوړه کړه یو بل ته ماسخوتن مونږ نه پس پوه نه کړه چې هر امام به ځان سره 20 مقتدیان راولي مولیانو لپاره خو هر څه آسان دي چې وره اوس دې دا دننه هغه بیټک کې ناستې روټۍ به خوري بیا به مرۍ تازه کوي بیا به ګانه بجانه کوي د زندګي هغه ځای نه بدله شوه کنډرو نه ټولو بیانات وکړ د علاقې د ناظم نه نایب ناظم نه خانان نه موږ دستخط یې واغستې چې په واده کې بګانه بجانه نه دا مشران کسان به په هغه واده کې نه کیني کوم واده کې چې ډمتوب شوي ټیک دی انشاءالله وایه ټیک دی انشاءالله په کوم واده کې چې ډمتوب وشو د هغې روټۍ له به ځې ولیمې له به یې ځې څوک وایي مجبوري ده وایي ځو به ووایي ځه وایي ځو به ځې که نه ووایې ما له هغه خبرې نه راځي توجه مونږ بیان وکړه خلکو نه هم دستخط یې واغستې هغه د کنډرو خیبر خان حاجي صاحب ژوندی و سرزمین حاجي صاحب بلا مشرانو اکثر اوس وفات شوي دي بیا چې مونږ پروګرام ختم شو نو هغه یو څو لکان نه هغوی ته وایي چې بس اوس تاسو راځئ مولیان لاړ چې مونږ خپل کار وکړو دې ورته وایي چې اوس مونږ کافر کې په سټیج د مولیان ودرول اوس مونږ سره د دوپړو باجو خیجئ د هغې نه پسې الله ژوند بدل کړو لږ انقلاب پکار دی په سنت طریقه ودونه کوو
او د څلور پنځو جماعتونو بلکې ټول دې چې هر قسمه هر مکتبه فکر واله دي که یو سړی دیوبندي دی که بریلوي دی که اهل حدیث دی او که پنج پیری دی ټولو ته وایم ګانه بجانه حرام دي دي که نه دي د دیوبندیانو په نظم ګانه بجانه د اهل حدیثو په نظم ګانه بجانه د پنج پیریانو په نظم ګانه بجانه حرام دي نه کوم سیز چې اتفاقي دی په هغې اتفاق پکار دی که نه دی پکار نه موږ سره پکې دوه امامان هلته کې پنجپیر واله دي او کمیټي زموږ جوړه ده دې وجې نه چې کومو څیزونو کې خپل منځ کې مابین کې مسلکي اختلاف په خپل ځای هغه په دلایلو سره کوو خو د ختم نبوت مسله اجتماعي ده دې دپاره به ټول یو کېږو اور د صحابو د عظمت د ناموس مسله دا اجتماعي ده دې دپاره یو کېدل پکار دي که نه دي پکار او ما په اکثر جلسو کې دا خبره کړې ده که یوازې په دیوبند شي نو یوازې په دیوبند باندې موږ د ختم نبوت مسله ګټلې وایه که نه زه اهل حدیثو ته م وایم زه پنجپیریانو ته م وایم چې بېشک خپل مابین کې به یو وړوکې کورنۍ اختلاف وي خو قادیانانو میټینګ کړی وایي دوی خپل منځ کې په یو بل د کفر فتوې لګوي نو موږ ته ولې کافر وایي دا خبره ټیک کړي که نه ده کړې نو کم از کم د ختم نبوت مسله اجتماعي ده د ختم نبوت دفاع به ټول په شریکه کوو به انشاءالله که به دې کلي کې دیوبند والو د ختم نبوت جلسه جوړه کړه نو د پیغمبر د ختم نبوت عقیده د پنجپیرو عالم ده نو پنجپیرو عالم هغه پروګرام راځي اهل حدیث ورونه به هغه پروګرام نه راځي به که نه به راځي ځکه د ختم نبوت مسله اجتماعي ده اور که یو کس دې مجلس ته رانغی د ختم نبوت پروګرام لا نو بیا به د هغې بیل مطلبي او تاسو ته م ویم که دلته پنجپیر والو د ختم نبوت پروګرام کړی تله والا پکار دي که نه دي پکار دي که نه دي پکار ستا جماعت سره سویم ده ته د ختم نبوت اور ما ایس پی ته ووې ایس پی ته بات کی ڈی ایس پی ته بات کی ڈی آئی جی ته بات کی پختونه ته بات کی خان ته بات کی ملک ته بات کی ڈاکٹر بات کی انجینئر بات کی کونسلر بات کی ناظم بات کی ٹیچر پر ماسٹر بات کی پہلا ته زما د پیغمبر د ختم نبوت چوکیداری ہر مسلمان د ختم نبوت چوکیداری بکو ڈاکٹر عادل شہید رحمت الله علیه رحمتا واسعه د صحابو د دفاع دپاره ټول مسالک مکتب فکر والا په یو سټیج باندې راجمع کړل شیعګانو ته پته ولګېده چې دا خو دوی ټول خپل منځ کې اختلاف خو دی خو موږ ته یو شول ډاکټر عادل شهید چې که شهید نه شو او بل په مفتی عبدالله باندې حمله وشوه او د مفتی عبدالله قاتل ونیول شو او د مفتی عبدالله په موبایل کې مس کال راغلی ریسیو کال راغلی د ایسیچو د طرف نه د چا د طرف نه تاسو دا کتلی که نه دي کتلی زه چې چاته یم چې ما زما په مدرسه بمبار وشو 8 نوجوانان طالبان شهیدان شول 8 زخمیان شول زه نن شیخ رحیم الله صاحب سره ناستم ما اسلام دپاره سرمایه الله یې د ټولو علماو حفاظت وکړي تاسو یې آمین دې وجې نه زه ریاست نم ګیله کوم او حکومت تم دا وایم چې موږ په پیغمبر ځان قربانولی شو او ځان ورکولی شو ہم جان دے سکتے ہیں سنو اگر تم اپنے اختیارات کو استعمال میں نہیں لا سکتے تو پھر ہم جان لے بھی سکتے ہیں موږ څه بنګړي نه دی اچولي موږ په لاس کې بنګړي نه لرو کومه پورې به موږ دا جنازې اوچتو ما د مولانا سمیع الحق شهید جنازه اوچته کړه د حسن جان شهید رحمت الله علیه جنازه اوچته کړه ما د اسلم فاروقی شهید جنازه اوچته کړه د اسماعیل درویش شهید جنازه اوچته کړه امام اهل سنت علامه علی شیر حیدری شهید رحمت الله علیه جنازه اوچته کړه د ډاکټر عادل شهید جنازه اوچته کړه پېښور کې د اتو علماو د مشکات طالبانو جنازې اوچتې کړې زه علماو ته م وایم کمې پورې به دا جنازې اوچتو تماشې به کوو په مدرسو به بمبار کېږي بیا به لاړ شو دوا ته به راجمع شو بیا به وایي چې بس الله دې درجات بلند کړي شهیدان دي الله بخښلي دي نور دا ترتیب نه چلیږي دې لپاره هنګامي اجلاس او میټینګ پکار دی په مدرسو دې بمبار کېږي علما دې شهیدان کېږي طالبان دې شهیدان کېږي او ستا په کاروبار اثر پرې نه وته پښتونه ته د ټس نه مس نه شوې د مدرسو تحفظ پکار دی که نه دی پکار دی که نه دی پکار د صحابو د اهل بیتو تحفظ به کوو
مونږ صحابه منو آل بیت منو او د ختم نبوت کار به په شریکه باندې کوو به ان شاء الله. تاسو پیښور ته راشه ډبګري ګارډن هم لیدلی دا ارتوپیډک ډاکټران د هډوکي ډاکټران خپل منځ کې علاج کې اختلاف لري یو وی په دې لاس کې راډ لګو بل وی راډ نه لګو اختلاف شته که نشته خو چې په هسپتال مسله راشي بیا ټول ډاکټران اختلاف ختموي یو کېږي که نه یو کېږي د هسپتال دپاره یو کېږي که نه یو کېږي. زه تاسو ته وایم که د چا تعلق ANP سره دی که د چا تعلق مسلم لیگ سره دی که د چا تعلق PPP سره دی که د چا تعلق PTI سره دی که څوک اهل حدیث دی که څوک پنج پیری دی که څوک دیوبندی دی که څوک بروینی دی یه دی خو د ختم نبوت دفاع به ټول په شریکه کوو. وایه کوو به چې په کوم ځای کې په هغې کې اوسېږه خو د ختم نبوت دفاع به په شریکه کوو به انشاءالله. په دغه خبره باندې اکتفا کوم. الله د قاري صاحب د خوشحالي د نورو ډېرو خوشحالو سبب ذریعه وګرځي. په دغه الفاظ سره اجازت غواړم. نه موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے رسالت پہ قربان ہے. وآخر دعوانا